پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چیرې دې ته بیا صلات حاجت ویل کېږي. حاجت وایي ضرورت ته، حاجت وایي طلب ته، حاجت وایي خپل کار پوره کېدو ته. اوس ته وایې چې یاره د الله په دربار کې ستا کار دی چې یا الله ما ته زوی راکړه، یا دغه چې د الله په دربار کې نه دی، د غواړې چې مطلب د یو چا بچی د توازه مرکه ورته وکمه ما ته په نکاح باندې دا بچی راکړي، یا دغسې مطلب زه چاته وایم چې زما د فلانی کار راوکړه هغه کار راوکړي. نو د الله رسول فرمایي، حضرت عبدالله بن ابي اوفا فرمایي وایي ته راولاړ سه که د الله په دربار کې ستا ضرورت دی که د بنده په دربار کې ستا ضرورت دی، دواړه ضرورتونه د الله په دربار کې کښېږده. د الله د خو د الله په دربار کې کښېږدو که زما کار په تا مانده ولو او ستا په ما مانده ولو نو ته داسې وکړه یا به زه راولاړ سم یا ته راولاړ سه بیا راسه د الله دربار لره. اوس د الله رسول فرمایي ته راولاړ سه. د الله رسول فرمایي من كانت له حاجة الى الله او الى احد من بني آدم، ستا د الله په دربار کې ضرورت دی کار دی یا دغسې مطلب د بني آدم د انسان د مخلوق په دربار کې ستا یو کار مانده دی، و د الله رسول فرمایي فلیتوضأ فلیحسن الوضوء، ښه اودس وکړه ثم لیصلي رکعتین، بیا راولاړ سه 2 رکعات المنځ وکړه. 2 رکعات المنځ هغه لمونځ دی د سهار سنت یا د سهار فرض یا عام نفل چې موږ ته کم کوو، یو شی نسته پکې، دغه 2 رکعات المنځ تا وکړئ. اوس راولاړ سه د الله رسول فرمایي سلام چې دی وګرځوئ نو اوس اول د الله لوی بیان که سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله، د هغه څخه مع بعد بیا درود شریف ووایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. د لمانځه چې کوم درود دی دا ووایه چې ودې وایي د هغه څخه مع بعد اوس د الله رسول فرمایي ته دا دعا وغواړه. دعا دا ده لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي بن ماجه. بس دغه دعا وغواړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که د الله په دربار کې ستا ضرورت و الله به هغه در پوره کړي، که د بنده په دربار کې و نوکري غواړمه، اولاد غواړمه، نکاح غواړمه، کاروبار غواړمه، دغسې مطلب موټر غواړمه، عزت غواړمه، ښه روپۍ غواړمه، دا ټولې خبرې د الله رسول فرمایي ته راولاړ شه د 2 رکعاته نفل وکړه. د نفلو څخه ما بعد دغه دعا چې د هغه ورسره وکړه په هغه دعا کې د هغه معنا ده د الله رب العزت لوی ده. بیا په دې کې دا خبره ده چې یا الله رب العزت زه سوال کوم لتا، زه لتا دا غواړم چې یا الله رب العزت چې کوم شی ته ما ته راکوې ستا رحمت ته هغه ما ته راکړه، ته ورکولو والا ذات یې. یا الله رب العزت چې د کومې ګناه څخه بچ کېدی دي د هغو څخه ما بچاو کې. یا الله چې کومې ګناوې زه بخښل غواړم ته ما وبخښې، چې کوم غم زه لرې کېده غواړم یا الله هغه غم زما لرې کې، هېڅ یو غم چې دی هغه پر ما باندې مه پرېږدې. کوم حاجت چې ستا په دربار کې مطلب ستا خوښ دی زه غواړم، شرط دا دی حرام شی به نه وي، شرط دا دی حرام شی به نه وي، حلال به یې. یا الله زما دا پلانی کار را پوره کړه، زما نوکري راکړه، ما ته نکاح راوکړه، ما ته واده راوکړه، ما ته موټر راکړه، ما ته کور راکړه، ما ته عزت راکړه. یا الله پوروړی یم له پورو مې خلاص کړه. د الله رسول فرمایي الله رب العزت به ستا دا دعا قبلوي. دا حسن بصري څخه بیا روایت دی، هغه هم حدیث دی، علامه بیهقي را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تر ولاړ څه چې دغه 2 رکعات المنځ کې صلات حاجت، زه مختصره خبره چې بیا پر خلکو باندې ونه غمیږي یا ډېر ورته ګرانه نیسي خبره، وای راولاړ څه په یو خلاص ځای کې کښېنه. اوس مطلب نارینه دی راسه، مطلب یو سارا لره راسه، یو ځنګله لره راسه، یو خلاص ځای راسه، هلته د الله په دربار کې دا دعا چې د هغه وغواړه الله رب العزت به ستا دعا قبلوي. او که زنانه ده د هغې دپاره چې نو څومره دننه اول حویلي ده، بیا برنډه ده، بیا کمره ده، خونه ده، د هغه څخه په اخوا بله خونه ده، په هغه خونه کې لمونځ وکړه، د الله په دربار کې د هغه دعا وغواړه. انشاءالله زه هلک ته وایم په سکرین باندې به د هغه دعا ورکړي. بیا دغه دعا چې تا وکړله د الله رسول فرمایي الله رب العزت به ستا حاجت پوره کوي. او دا یو بل حدیث دی، مرقات مولوي صاحب مشکات شرع ده، هغه را نقل کړی املا علی قاری. علامه ابن حجر فرمایي وایي تی چې کله دغه دعا کوي یا دغه لمونځ کوي دا د هفتې په ورځ، د هفتې په ورځ سهار
تر ولاړ څه دا 2 رکعات المنځ وکا بیا چې کله تا دا دعا وغوښتله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شرط دا دی حلال به حرام به نه غواړي نو د الله رسول فرمایي زه د دې خبرې ضامن یم که دا ستا دعا نسوه قبوله. علامه ملا علي قاري رحمه الله په مرقات کې د مشکات شرح دا حدیث را نقل کړی دی ما وکتل په هغه کې حواله نه پیدا خو دغه خبره ده چې د الله رسول فرمایي. علامه ابن حجر حدیث را نقل کړی دی د هفتې په ورځ سهار د اشراق پر ټیم باندې لمنځ وصل مره وختی اوس نو ستا خپله خوښه ده پر 8 بجې پر 9 بجې پر 10 بجې 11 بجې شرط دا دی مکرو ټیم نه وي په دغه کې 2 رکعات المنځ وکړه د لمانځه څخه مع بعد د الله رب العزت چې کوم مطلب هغه دعا ما در وښوله لویي بیانېدله بیا هغه دعا کول کېدله چې هغه وسوله بیا هغه خپل ضرورت و الله ته کښېږده چې یا الله نوکري نه لرم نوکري مې فساو ده یا الله زما د نوکرۍ کار راوکړې یا الله رب العزت د نکاح ترتیب مې نه دی برابر ماته د حلال نکاح ترتیب را برابر کا یا الله واده لرم زوی نه لرم یا الله ماته نیک صالح زوی را نصیب کا یا الله کور نه لرم خپل کور راکه د کرایه په کور کې يم یا الله دکان نه لرم ش دکان راکه د کرایه په دکان کې يم د الله رسول فرمای ګوره ماته ته حواله درکړه بس نو خبره پر مولا علي قاري باندې دا چې هغه فرمای یو حدیث بیا درانه کني عام طور دا ضروري نه چې خامخا د هفتې ورځې هر وخت چې تاسو غواړي که مطلب د تهجد پر ټیمی ماخستن منځ مخ کې دی ماخستن منځ بعد کې دی ماجګر منځ مخ کې دی ماښام منځ بعد کې دی چې عام نوافل په څه وخت کې کول کېدلی سي په هغه وخت کې وکړه او که چیرې خاص کر بیا د هفتې په ورځ وکړي سهار یې وکړه دا دعا وغواړه. دلته علامه ابن حجر فرمایي ملا علي قاري حدیث نقل کړی دی چې د الله رسول فرمایي زه ستا د دې خبرې ضامن یم که ستا دعا الله نه قبوله خامخا به الله رب العزت ستا دعا چې دا قبلې و دې ته چې شوی دې ته صلات حاجت وایي. ګوره زموږ کارونه هر ورځ مانده کېږي مانده یو هر ورځ مانده یو بیا خاص کر پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې به کله یو مشکل و پریشاني راله فورا بیا لمونځ کوئ مشتی تر ټولو اخري الله را په یادیږي اول مطلب شناخ را واخله روپۍ را واخله تاڼه را واخله جج را واخله وکیل را واخله دغسې مطلب ملا را واخله بدماش را واخله ملک و سردار و خان را واخله نواب را واخله موږ اول هغو له رزغلو په اخري کې زموږ چیرې ولاړې سي خبره په اخر کې زموږ خبره ولاړې سي د الله دربار